أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولئك دغا صفتن على خلق على هدى فهدايت باندي من ربهم دخل رب د طرفنا وأولئك أو دا خلق هم المفلحون هم دی کامیاب دی. ان الذین یقیناً اعکسان کفروا چائی کفر اکڑو سواء برابر دا علیہم پاغی باندی انذرتهم کتاو یروی دی لرا ام لم تنذرهم یا تاو نیروی دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی. پڑھنبنی آیت مبارکہ کے دا آغا خلقو بیان دے چه کمو خلقو کی 15 صفتونو چه دائی لقب و دا متقیانو. قرآن کریم حکم لگی چه دنیا کی دی ہدایت یافتہ دی پانی غلار باندی دی او آخرت کی دی کامیابی مندن کی دی. اور پسی آیت مبارکہ کے دا ناکام خلق بیان دے، دا کامیاب خلق بیان اور دا ناکام خلق بیان. کامیاب خلق پا دنیا کے اور پا آخرت کے آسوک دی چاہ متقیان دی اور پائی کے دا 15 غٹ صفتون دی. اور دا دی مقابلہ کے ناکام خلقو چہ آئی تا کافران وی لکی کی دا آئی بیان دے. دا شانت بیان دے چہ کم خلق دا قرآن کریم وانتکلوے نعمت نا محروم شو نا آغا سوکی نا ایتا کافران وی لکی گی. قرآن کریم اولائک علی ہدن، اولائک پا عربے کے یو لری سیس طرف تے چے اشارہ کی گی، دا بعید دا پارا اولائک رازی. اولائک دغا متقیان خلقو چے آئی کے دا 15 صفتون دی. نو دا اولائکے چے روڑو دا دی دا عظمت شان دا وجنا چرا دی شان او مرتبہ دا اللہ جل شانہو پنیز دیر زیادہ اوچت دا. نو اولائک دا خلقو الموصوفون بتلک الصفات الخمسہ کہ چاکہ دا 15 صفتون دی دا خلقو علا ہدن پا ہدایت باندی دی. ہدن دا پاس دا تنوین چی دے دا تعظیم دا پار دے یعنی پا یولوی ہدایت باندی دی. من ربهم دا خپل رب دا جانبنا، من ربهم یوی دیتا دا ہدایت پا خپل ند ملو شوی دا اللہ جل شانہو احسان و شپدی باندی انعام و شپدی باندی دا دی انتخاب دا ہدایت دا پارو شو. نا من ربهم یوی لکا سنگ چی پا سور فاتحہ کلو انعمت علیہم تا انعام کلو پائی باندی. دلتا کی موی چی من ربهم دا ہدایت یافتہ خلق پا خپل ہدایت یافتہ ندی جوڑ شوی، اللہ جل شانہو دی دا ہدایت دا پار منتخب کرو او دنی غلاری دا پار خوخ کرو. من ربهم دا خپل رب دا طرفنا علا ہدن دی پا ہدایت باندی دی. دیکھ تمثیل لے گویا کہ ہدایت یو سرلی دا او دا ہدایت یافتہ انسان دا ای دا پاس سور دے او سنگ چیو انسان دا سرلے دا پاس ناستی یو پا سرلے باندی اچتوی او دیم دا سرلی رد پا قابو کیوی پا کنٹرول کیوی. دارنگی گویا کہ دا ہدایت یو سرلی دا او دا انسان دا ای دا پاس ناستے او ہدایت دا سردے دا پا قابو کی دے او دا کلک نسلے دے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بے اولائک ہوئے مزید اہتمام شان دا پارا چی دا دیر لوے خلق تے کہ دنیا کے کامیاب خلق لیدل واڑے
هغه څوک دي چې پای کې دا 15 صفتونه دي. نو اولئک وروړو بیا پسې هم دې کې حصر پیدا شو. قرآن کریم سادم ویلی شو چې په هدایت باندې او کامیاب دي، بیا اولئک وي او بیا پکې هم وروړي، ځکه دنیا کې خلق هر چا ته کامیاب وي. دنیا کې خلق ساو سامان والتا او عہدو والتا او رنگ روغن والتا او ملکونو والتا او قومونو والتا او کثرت تم کامیاب وي، لیکن اصل کامیاب چي دي او حقیقی کامیاب او همیشه کامیاب چي دي هغه څوک دي چې پای کې دغه 15 صفتونه دي. نو قرآن کریم ځکه دوباره اولئک اور پسې منځ کې هم وروړو او المفلحون یې ځکه معرفه وروړو چې کامیابی چیرې دا منحصر د پدې خلکو کې بل سو کامیاب نرم دا خلک کامیاب دي. المفلحون د فلاح نه دی. فلاح دا لفظ چې دی فلاح په عربی کې کټ کولو ته ویل کیږي او شلولو ته ویل کیږي. د کم انسان چې دا لاندنې شونډه شلیدلی نو دې ته په عربی کې افلح ویل کیږي. ان فلاح معنی کټ کولو او شلولو. دې کامیاب خلکو ته مفلحون ولي وي، گویا کې دی ګرانې غونډې او دنګ غرونه او مشکلات او مصائب او سخت کارونه دی کټ کړلو او کامیابی ته ورسېدلو. قرآن کریم ځکه مفلحون وي چې کامیابی دومره په آسانه نه ملاویږي، کامیابی په ناسته نه ملاویږي، کامیابی بغیر محنت نه ملاویږي. محنت بکې، کوشش بکې او بار به محنت کې، بار به کوشش کې او چې څومره سخت برداشت کې او څومره مشکلات برداشت کې دومره غټه کامیابی به حاصلې. نو قرآن کریم د کامیابی د پاره فوز لفظ وروړی شو. الفائزون یې ویل شو، اولئک هم الفائزون ویل شو. او دارنګې د کامیابی د پاره ظفر لفظ راځي هغه ویل شو. المفلحون یې وروړو. کامیابی ګورې دومره په نرم او په آسانه نه ملاویږي. دنیا کې جنت مه غواړئ چې نه به تکلیف وي، نه به مشقت وي، نه به بیماري، نه به ازمایشي. او دنیا کې به جنت ښکلې خوشحالۍ به وي ځکه او اس قسمه تکلیف بني. دا المفلحون لفظ چې دې کې راغلی دی نو ګورې ایمان سره مشکلات او مسائل او ازمایشونه تړلې خبرې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. دا ټول نه زیات سخت حالات په انبیاء کرام علیهم السلام باندې راځي او بیا چې کم خلق انبیاء کرام علیهم السلام ته نږدې وي او بیا چې کلم هغې ته نږدې وي. یو صحابي نبی علیہ السلام ته تاسو سره مینه کومه، نبی علیہ السلام ته که خیال کوه صرف په خوله لګوې که دړه نه وی وینه چې دړه نه یم چې تا سره مې مینه ده بیا تیار شه. مصیبتونه او حالات به داسې راځي لکه د بر نه چې اوبه رابهیږي. نو المفلحون چې روړي په لومبۍ کې اشاره دې طرف ته کې چې حقیقي کامیابي به ګردونه په اسانه نه ملاویږي. په دې لاره کې به خامخا حالات پتا باندې راځي نو استقامت نه به کار اخلي. تاج العروس دا د لغتو غټ کتاب دی او معتبر کتاب دی. هغه وی په کلام د عرب کې یعنی په عربی ژبه کې د کامیابی د پاره او د بامراد کېدو د پاره د فلاح نه لوی لفظ بل نشته. د کامیابی د پاره الفاظ ډیر دي په عربی کې. ما اوس وی فوز هم راځي، ظفر هم راځي، نور الفاظ هم شته، خو داسې یو لفظ چې کې د دنیا کامیابي وي، د آخرت کامیابي وي او تمامې کامیابۍ پکې جمع شوي وي، نو د دې لپاره صرف او صرف د فلاح لفظ دی. نو قرآن کریم هم المفلحون نوړو. په دې فلاح کې درې خبرې پکاري. یو دا چې الفوز بالمطلوب چې ستا کم مقصد دی اته ته حاصل شي. دویم دا چې والنجات من المرهوب چې د کم سیز نه تا ته یره د ځای نه بچ شي. او دریم دا چې په دغه مقصد کې تا ته دوام میلو شي. په دې کامیابۍ کې چې تا ته کم انعام او نعمت میلو شو نو دا انعام او دا نعمت د بر به دوام وي، همیشه لپاره به وي. وقتی طور انعام بني
بلکې دوامي به وي. نو دا درې واړه خبرې چې په کامیابۍ کې راجمع شي هغې ته په عربۍ کې فلاح ویل کېږي. مقصد ته ورسېد، مقصد کې کامیاب شوې، د خطراتو نه بېغمه شوې او نعمتونه ته همیشه لپاره میلو شو. اولئک هم المفلحون. او جنت داسې یو لوی نعمت دی چې دا دوامي دی، همیشه لپاره دی. کم انسان چې جنت ته داخل شو نو د خطراتو نه بېغمه شو، د جهنم نه، او لوی مقصد ورته حاصل شو او جنت د دوام او همیشه لپاره دی. نو اولئک هم المفلحون. او دغه خلق چې دی هم دی کامیاب دي په دنیا کې مو په آخرت کې مو. ورپسې دغه خلقو بیان کې چې کم ناکام شو، د کامیابو خلقو مقابله کې ناکام دي، او کم خلق چې د کتاب الله ونته کې د لوی نعمت نه محروم شو نه آیت منکرین وي. منکرین په دوه قسمه دي. یو هغه چې په ژبه باندې انکار کوي او پړه کې انکار کوي. په دې ژبه انکار کړی د هدایت نه او د کتاب نه، او په زړه کې انکار کړی، دې ته کافر ویل کېږي. او کافر مجاهر ورته وي. مجاهر د جهر نه دی، جهر ښکاره ته وي چې ښکاره انکار وکړي. او دویم هغه خلق دی چې په ژبه باندې اقرار وکړي او په زړه کې انکار وکړي، نو هغې ته منافق ویل کېږي. د منافقانو بیان وروسته را روان دی او د کافرانو بیان په دې لومړنو دوه آیتونو کې کی. نو ان الذین کفروا، دې دوه آیتونو کې د ان الذین کفروا نوالی تر ولهم عذاب عظیم پورې په دې دوه آیتونو کې د منکرینو یعنی د کافرانو بیان دی. کفر په عربی کې الستر والتغطیه، کفر په عربی کې پټولو ته وي، په پرده کې راوستلو ته. یو څیز ښکاره دی تا پې د پاسه پرده واچوله یا خاورې دې پرې پاسه واچولې دا تا پټ کو، دې ته عربی کې کفر ویل کېږي. په دې مناسبت سره دا زمیندار چې دی دیم تخم په ځمکه کې اونولي او په خاورو کې یې پټ کړي، نو زمیندار ته هم په عربی کې کفار او کافر په دې معنا ویل کېږي. د شپې ته هم عربی کې کفر ویل کېږي، ځکه د شپې دا تیاره چې دا هم هر څه پټ کړي. د کفارې ته کفاره ولې وي؟ خلکو کې کفاره ورکه، د کفارې سره هم ګناه پټ شي چې کوم نقصان د نه شوی دی، کومه غلطي د نه شوې ده، نو چې کفاره ورکړي نو هغې سره ګناه پټ شو. نو کفر لغوي معنا کې پټول دی، او کفر نه مراد دلته کې هغه کفر دی چې د هغې د وجې نه انسان د همیشه لپاره د عذاب مستحق وګرځي. د کفر بلا درجات دي. کفر امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب راوړی وی باب کفر دون کفر، وی د کفر هم درجات دي. یو غټه درجه د کفر ده چې هغه د الله تعالی د ذات نه انکار وکړي، د پیغمبر نه انکار وکړي، د کتاب نه انکار وکړي، د آخرت نه انکار وکړي او دا انکار جانبوج کوي، دې ته کفر جحودي وي او کفر عنادي او کفر استکبار وي. چې انسان ښه پوهېږي چې دا هر څه برحق دي خو نه مني، هر څه باندې پوهېږي او سره د علم او بیا هم نه مني، دا کفر جحودي دی. دا د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم کافرانو لکه ابو لهب شو، ابو جهل شو، نو دا د ناپوهۍ د وجې نه کافران نه دي ګرځېدلي، د جهالت د وجې نه، دا ښه د زړه نه کافرانو دي، ښه پوهېږي نبی علیه السلام برحق پیغمبر دی او دا صادق او امین دی، خو بیا هم د سردارۍ د وجې نه او د مشرۍ د وجې نه او د خاندان د وجې نه نه منو، نو دا کفر جحودي او کفر انکاري و. او دلته کې دا کفر بیاني. یو کفر دې ته هم وي لکه جحود النعمت والاحسان، یو انسان د نعمت ناشکري وکړي، د نعمت او د احساناتو ناشکري دا هم کفر دی. لکه چې کله نور تندر ونیسلو نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ما نن جهنم ولید، ډېر ناشنا خطرناک حالت کې و، ډېر خوفناک حالت کې و، او ما پکې زنانه ډېرې زیاتې ولیدې. دغه خطبې له زنانه هم راغلې وې. نبی علیه السلام زوی وفات شو ابراهیم صاحب یو ورځ مخکې. سحر نبی علیه السلام په اس باندې کېنه چې تاسو سفر باندې تو،
دې کې ناڅاپه نور تندر ونیسو. نبی علیہ السلام په تلوار کې واپس را روان شو او دومره تلوار و چې کور ته ملا نړو. په روانه کې اعلاناتو کې چې راځئ نور تندر نیسلی ځان راشئ. زنانم رالی، ماشومانم رالو، نارینم راون شو. زنانه شاته ناستې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما په جهنم کې زنانه ډېرې زیاتې ولیدې. بیبیانو تپوس وکړو د څه وجې نه؟ نو نبی علیہ السلام بکفرهن، د دې د کفر د وجې نه. بیبیانو تپوس وکړو یکفرن بالله، دې د الله تعالی نه انکار کی. ځکه نبی علیہ السلام نه یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، دې د احساناتو ناشکری کی او دویم دا چې دې د خپلو خاوندانو ناشکری کی. او بیا نبی علیہ السلام په خپل فرمایو چې لو احسنت الی احداهن كله الدهر كله، کته بیبیانو کې یو بیبي ټول عمر احسانات وسره وکړي، د هغې تمام فرمایشونه پوره کړي. لو احسنت الی احداهن الدهر كله، که ټوله زمانه د هغې تمام فرمایشونه ته پوره کړي، هغه چې تا ته سوي هغه ته پوره کړي. او بیا ثم رأت منک شیئا، او بیا تا د هغې یو فرمایش پوره نه کو، یا مجبوري وه یا بل خبره وه، خو یو خبر تا د هغې پوره نه کړه. نو دا سوي وی ما رأیتو، وی ما په دې کور کې چې ته ها د ورځ نه دی لیدلی. ځان تمخیری کې او خپل مور پلار تمخیری کې چې دا ډېر په دې کور باندې باد الوترې، ما دې کور کې ته سمه ورځ ونه لیده. نو هغه تمام احساناتو، هغه څومره زندګي چې دې سړي د هر څه پوره کولو، هغه ټول هیر شي او دکه یو خبره چې نه پورې هغه یادوي. نو دا ناشکري د خپلو خاوندانو او د الله تعالی د احساناتو. نو دغه حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نعمت ناشکری ته کفر ویلی دی. نو دا هغه کفر نه دی چې په دې په وجه باندې به دا زنانه همیشه لپاره ګنې جهنم ته به ځي. نه، خو دا ناشکري او ګناه ده او د دې ګناه د وجې نه به انسان جهنم ته ځي که الله تعالی ورته معافي ونه کړه او یا دې په دنیا کې معافي ونه وغوښته. د دې مطلب دا نه چې ګنې دا ناشکري صرف زنانه کې، دا مرض په نارینو کې هم دی او په زنانو کې هم دی، خو په زنانو کې لږ ونته کې سیوا دی او په نارینو کې هم شته دی. نو دا هم کفر دی چې انسان د نعمت ناشکري وکړي یا د الله تعالی د نعمتونو ناشکري وکړي. خو دلته کې هغه نعمت یادي، هغه ناشکري او هغه کفر یادي چې هغه انسان په همیشه د جهنم مستحق وګرځي. نو ان الذین کفروا، بېشکه هغه کسان کفرو چې کفر یې وکړو، یعنې انکار یې وکړو. نو جلالین والوی که ابي لهب و ابي جهل، لکه ابو لهب شو او ابو جهل شو. ابو لهب او ابو جهل کفر کړو، دا یو مثالونه دي. آیات کې د هغه کافرانو بیان دی چې کومو کافرانو په زندګۍ کې ایمان نه دی راوړی، د هغې خاتمه په کفر باندې شوې ده. نو د هغې بیان په دې آیت کې دی او مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکول دي چې اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دا ته چې دې ته بار بار دعوت ورکې او ته محنت کې او دې له دعاګانې کې او کوشش کې او ته حریص یې په دې خبره چې دې ایمان نه وړي، نو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی به ایمان نه وړي. نو مقصود دا دی چې ته په دې خفه کېږم او غمجن کېږم او دا مه وایه چې ګنې زما په محنت کې ګنې کمی دی، یا ګنې ما دی پویه نه کړو، یا ګنې زما په دعوت ورکولو کې څه کمی او څه قصور دی. نو ستا څه قصور نشته، خو د دې په قسمت کې ایمان نشته. نو مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکول دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محنت او مشقت او په دعاګانو کې او په دعوت ورکولو کې اس قسمه کمی نشته دی، خو د دې په خمیر کې دا کفر پروت دی، د دې په رګ رګ کې او په وینه کې دا کفر اغږلی شوی دی، دی ایمان نه وړي. نو ان الذین کفروا، او هغه کافران نه دي مرادو چې هغې ته په زندګۍ کې د ایمان دولت نصیب شوی دی، چاته رستو چاته مخکې. ځکه د اکثرو صحابو چې و نو چا په یو زمانه کې ایمان نه وړی، چا په بله زمانه کې ایمان نه وړلی. لکه ابو سفیان صاحب د فتح مکې په موقع ایمان نه وړو، ټوله زندګي 8 کاله هغه شوه او 14 کاله مخکې دا ټوله زندګي د نبی علیہ السلام په مخالفت کې تیره شوې ده.
اکرمه رضی الله عنه د ابو جهل زوی ټوله زندگی د نبی علیہ السلام په مخالفت کې تیره شوې ده. د ابو سفیان بیبي هند رضی الله تعالی عنها ټوله زندگی د نبی علیہ السلام په مخالفت کې تیره شوې ده. الله جل د ایمان دولت نصیب کو. نو آیت کې د هغه خلکو بیان نه دی چې کوم ته ایمان دولت بیا نصیب شوی دی، شروع کې کفر او بیا وروسته د ایمان دولت ورته نصیب هغه نه یادي، بلکې هغه کافران یادي چې دای خاتمه په کفر باندې شوی ده او دا د الله تعالی په علم کې وو او دا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو ورکړی شوی. کم کافر چې په کفر کې دنیا نه تو نو نبی علیہ السلام به پوه شو چې دې آیت مستاق دی، دا په قسمت کې ایمان نو. ان الذين كفروا بشکا کسان کفرو چې کفر یې کړی دی، دا د مغضوب علیهم بیانوم دی. دا مغضوب علیهم شو چې کم خلق په کفر باندې دنیا نه لړلو. سواء علیهم، سواء برابر ده، علیهم په دوی باندې. دا سواء په معنا د استواء سره ده، برابر ده علیهم په دوی باندې. څه شی په دوی برابر دی؟ انذرتهم ام لم تنذرهم، کته او یری دی لرا او یا ته او نه یری دی لرا، د دې یرول او نه یرول د دې په حق کې برابر دي. دې ته دا دواړه خبر یو شاتری بس موږ ایمان نه وروړو. دې د مخکې نه فیصله کړې ده چې موږ ایمان نه وروړو، که ارنګي نو بس نه وروړي بیا. نو کته دې او یری نو بیا هم دې ایمان نه وروړي، او کته فارام پریږدي نو بیا هم ایمان نه وروړي. قرآن کریم انذرتهم وی دیونه چې پتا باندې برابر ده، سواء علیک ونه چې برابر ده پتا باندې، علیهم یوی په دی باندې برابر ده. اشاره دې طرف ته شو چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خو ایمان نه وروړي، خو کبیام ته ول دعوت ورکې نو ستا په دعوت ورکولو بتا ته الله تعالی اجر درکې، ستا په شان کې کمی نه راځي او نه غني اباس او فضول کار دی. ته خو خپل ذمہ داری پوره کې به تر مرګ پورې. خود دې په حق کې دا مسله ده او باقی دا ستا مهنت کول او مشقت برداشت کول او دعوت ورکول ستا لپاره درجاتم بلندیږي، ستا اجرم سیوا کیږي. د قیامت پر ورځ باندې بعد انبیاء کرام علیهم السلام راشي چې چا سره به یو کس وي، یو امتی صرف هغه په ایمان نه وړي وي، او بعضې به داسې وي چې یو امتي به ورسره هم ني. نو په قیامت پر ورځ به الله تعالی دغه انبیاء کرام ملامته کړي چې تاسو یو تن هم تیار نه کو، ایله تاسو باندې یو تن ایمان نه وړو. حضرت نوح علیه السلام لږو کسانو ایمان نه وړل، 9.5 کاله کې 80 یا 80 کسانو. نو نوح علیه السلام ناکام نه دی، هغه کامیاب دی، د قوم ناکام شو. نو که په یو نبی باندې یو تن ایمان راوړي نو د نبی لپاره دا قصور نه دی او دغه درجاتو کې کمی نه راځي، نبی بیا هم نبی دی، کامیاب دی. دلته کې سواء علیهم د دې په حق کې برابر ده. دا بدبخت دي اے حبیب ستا درجاتو سره اوچتیږي. انذار په عربی کې الاعلام مع التخویف، انذار کې دو معنی وي، یو معنی یارولو او دویم معنی اطلاع او خبر ورکولو. چې د کم څیز نه یری نو د هغې د راتونه مخکې هغه ته اطلاع ورکول او یارولو، دې ته انذار ویل کېږي. لکه یو خطره را روانه ده، یو حادثه را روانه ده، ته یو انسان د مخکې نه خبردار کړي چې لږه ګورې خطره را روانه ده، ځان بچ کړه دینا او هغه له د بچ کولو مکم ورکړي، دې ته عربی کې انذار ویل کېږي. او که یو انسان په خطره کې غورځېدو واله دی، مبتلا کېدو واله دی او ته ځان بچ کا دې ته انذار نه ویل کېږي. لکه یو انسان دی هغه کوی ته پریوتو وروغورځېدو او ته ځان بچ کا نو دا انذار نه دی. او یو انسان د کوی په غاړه باندې ولاړ دی خو لا پریوتی نه دی، هغه ځان بچ کولی شي او ته اطلاع ورکړي چې لکه ځان بچ کا، ګورې که ته غورځېږي او هلاک کېږي، دې ته انذار ویل کېږي. قرآن کریم هر چاله موقع ورکړې ده، مرګ نه مخکې الله تعالی هر چاله لویه زندگی ورکړې ده. که انسان ځان د جهنم د کندې نه بچ کول غواړي بچ کولی شي. انذرتهم که ته ویروي دی لره یا ته ونه یری دی لره، لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي، یعنی دی به ایمان راونړي، دا پیشنګویي ده. دا لا یؤمنون د ان الذین د پاره خبر دی
چې دی به ایمان درونړي په دنیا کې او دا ایمان دی ولې نه وروړي د هغې وجه بیا ورپسې آیت کې بیاني اولئک دا کسان چې دي په هدایت باندې د خپل رب د طرف نه او دا کسان چې دي هم دي کامیاب دي بېشکه کسان چې کفر یو کو برابر خبره ده په دې باندې که ته ویروي دي لره یا ته ونه یری دي لره دی ایمان نه وروړي